یو سړی و دا لطیفه درته کوم د دوو کسانو لانجه وه یو سړی شپې پټ پټ راغی هغه خان و ملک ته یې څادر ورک وی جي دا څادر والی زما د پلان کس که لانجه ده او جي دا تحفه کې والی سبا به تاسو فیصله کوئ لور سی ورته ونه ویل خان خوشحاله شه چې قیمتي څادر د وړی میلاو شه فیصله به د ده په حق کې کوم د شپې ناوخته بل کس ته پته ولګېده چې هلکه زما مخالف د خان د حجرې نه راووته څه معامله شته کور ته لاړو کور کې غوا وه هغه غوا یې د پړي نه راخلاصه کړه او د ملک حجرې ته یې راوسته د خان په حجرې ور داخله کړه خان ته وایي چې جي دا غوا مې دا واخله او ګورې سبا زما فیصله ده دا هم ترې راووت سهار فیصله وه جرګه لګېدلې ده خان فیصله سناوی چې چا څادر راوړی و هغه ورته وایي چې خان زما خبره د نه هیره نه شي خان ورته وایي بچیا ستا څادر غوا وخوړه څادر نه خلاص شوې غټ مال راغی مسلمانه نن زما وستا ملک نن زما وستا خان نن زما وستا بدماش نن زما وستا مشر د فیصلو کوونکی هغه له به د شپې ځې جیب به ولډکې یعنی فیصله به ستا په حق کې وي خو غریب به یې د مالداره په باره کې به فیصله کوي دا ناظم صاحب ناست د ده نه تپوس وکړي چې داسې کېږي که نه کېږي زموږ په معاشره کې ناظم صاحب چې راشي اکثر ماتې استاجي جرګې کې هم جمع رانه لاړه غریبانو زړه وچاوده خو که دغه ناظم صاحب حق خبره کوي دغه ملک صاحب حق خبره کوي پیمانی وای دا بیا څوک جرګې ته راوغواړي